بچو د مؤمن صفت بدای ورو چې ته جناستی په هر مجلس کې یا خو به د خیر خبرې کوي او چې د خیر خبرې نه کوي نو بیا د چپ کینی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت څوک چې په الله ایمان لري او په ورځ د قیامت ایمان لري دا ډېره بیا خبره ده ورونو چې د مسلمان سوچو کې څوک چې په الله ایمان لري او په ورځ د قیامت باندې ایمان لري نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلیقل خیرا او لیصمت یا خو د خیر خبره وکړي یا د چپ کینی نو مسلمان ورور کته دا غواړي چې ستاسو د دنیا او د آخرت سعادت ملو شي د دنیا او د آخرت نجات او کامیابی ته ملو شي نو د خپل جبه چې دا د کنټرول کا په هر مجلس کې چې کینې نو د خیر خبره کوه او خیر طرف ته سبقت کوه او که چېرته د خیر خبره نشي کولی نو د شر په خبره باندې د خپله ژبه چې دا مه استعمالوه ځکه د دې بیا محاسبه کېږي لکه مخکې آیات کې تیر شو دا ملایکې دا خبرې لیکي او په ورځ د قیامت کې به د دې ټولو اقوالو او افعالو څونه ویناګانې چې انسان نه صادر شوي دي او څونه افعال چې صادر شوي دي که دا حسنات دي که دا سیئات دي د دې ټولو محاسبه چې دی ورونو هلته به بیا کېږي د دې وجې نه معاذ بن جبل چې مشهور صحابي دی هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې کف علیک هذا اشاره ورته وکړه چې دا ژبه دې بنده که نو هغې ورته ویل چې دا الله نبي او د الله رسوله موږ چې په دې ژبو باندې کوم خبرې کوو نو دې به موږ سره محاسبه به کېږي هغه ورته ووایي چې هغې ورته ویله چې ثقلتک امک یا معاذ په تا دې مور بوره شي وهل يكب الناس في النار على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم د جهنم پور کې چې پړ مخې خلک ورزول کېږي دا د هغه ویناګانو په وجه چې هغه حرامې ویناګانې د شر ویناګانې چې هغه د ژبې نه صادر شوي دي نو د دې په وجه په جهنم په اور کې چې دی سړی اچول کېږي هغه ویناګانې چې هغه ژبو لو کړي دي د ژبې نه صادر شوي دي نو وروڼو که څوک دا غواړئ چې د جهنم د اور نظام بچ کوي او نجات او کامیابي دې ته میلاو شي نو د خپلې ژبې چې دی وروڼو د دې کنټرولونه پکار ده او کله چې ژبه کنټرول شوه نو مسلمان چې د شر نه بچ شو او په خیر کې چې دا واقع دی نو دا د حدیث چې دی وروڼو درې وصیتونه پکې وو نو یو نبوي وصیت دا شه چې ته د ژبې حفاظت وکړه ځکه حدیث کې ته ویله چې امسک علیک لسانک رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابي ته ویله عقبه بن عامر ته چې ژبه دې بنده کړه نو ژبې بندولو معنا نه ده چې شر خبرې پرې مه کوه او د خیر خبرې پرې کوه بل دویم وصیت نبوي دا دی وروڼو په دې حدیث کې چې ولیسعک بیتک د دې معنا دا ده وروڼو چې ته خپل کور کې قلاره کښېنه د فتنو په زمانه کې د شر په زمانه کې بې ځایه مه ګرځه چې هر مجلس کې ته حاضر او هر مجلس کې چې دی ته ژبه چې دی اوږده کړي او په هغې باندې خبرې کوې او که د خیر خبرې وکړې خو دا خو خیر طرف ته سبقت شو خو نن سبا د خیر خبرې ډېر کم خلک کوي او د شر او د فساد خبرې چې دی هغه د ډېرو خلکو نه صادرېږي نن سبا خو اکثره د مجالسو میوه چې دی وروڼو هغه غیبت دی هغه بهتان دی هر سړی خپله اوچته وي او د بل چا چې دی ټیټه وي او خپل ځان اوچت ګڼي بل چا ته د حقارت په سترګه ګوري هغې ته سپک ګوري دا د مسلمان صفت نه دی نو دې د وجې نه دویم نبوي وصیت دا دی د صحابي ته رسول الله وایي چې ته کور کې کښېنه معنا دا ده چې ته ځان ته شه نو چې سړی ځان ته شي ځان ته ښکلي عبادتونه وکړه چې ځان له کښېناستې نو ښکلي عبادتونه وکړه نفلي عبادتونه وکړه او د فتنو په زمانه کې چې ځان ته شوې نو دا خپل وخت نه بیا پیدا واله معنا دا ده چې ښکلي عبادتونه وکړه خپل اوقات چې د الله په طاعت باندې مصروف کړه دا معنا ده او د فتنو د فسادونو نظام بچ کړه اوس هم وروڼو دا فتنې زیاتې شوي دي د حد نه زیاتې فتنې دي چې مسلمانان پکې واقع دي څوک په ډېرو فتنو کې واقع دی څوک په لږو فتنو کې واقع دی او همدا سبب دی وروڼو چې موږ او تاسې باندې دا مصیبتونه نازلېږي موږ ګناهونه کوو الله رب العزت موږ په غوسه کوو
د غصې نتیجه ده چې الله رب العزت به یو مصیبت راولي، یو عذاب راولي. اوس چې دا یو عذاب راغلی دی چې دا کورونا وایرس، او د دې یو عذاب په وجه منې دا ټوله دنیا چې ده ورونه یو د دې عذاب په وجه منې یو ټکان وخوړه. او کوم چې مترقي ملکونه وو، متمدن ملکونه وو د وسایلو په لحاظ سره، نورونه هغه ملکونه چې دی هغه هم چې دی عاجزه شو د دې نه چې دی یو معمولي مرض چې دی د دې څه وکړي، علاج وکړي او د دې دفاع وکړي. دا چې ورونه الله رب العزت ډېر عذابونه راولي، ډېر مرضونه راولي، ډېر مصایب راولي، بیا به دا انسانان څه کوي؟ ورونو بیا بالخصوص مسلمانانو ته وصیت دی او مسلمانانو ته یو دعوت دی چې ورونو که موږ نه ګناهونه صادر شوي، راشئ چې په صدق باندې الله رب العزت ته توبه وباسو. ځکه کله چې انسان توبه وباسي الله رب العزت ټول ګناهونه معاف کوي. راشئ ورونو په صدق باندې الله رب العزت نه دعا وغواړو. کله چې سړی دعا وغواړي الله رب العزت دعا قبلوي. نو موږ چې الله بېرته خوشحاله کړی نه وي او د الله غصه او غضب موږ ختم کړی نه وي، نو ورونو دا خو یو مصیبت دی، بیا په نور مصیبتونو کې به هم واقع شو. نو ورونو چېرته چې مسلمانان دي زموږ ورونه، نو کوشش دا پکار دی ورونو چې دا یو مصیبت چې راغلی دی دا چې ختموو، دا به په نیکو اعمالو باندې ختموو. چې موږ نه چې څونه بد کارونه شوي دي، بد ناکاره کارونه، ناکاره ویناګانې رانه صادر شوي دي، چې هغې نه توبه وباسو، الله رب العزت ته انابت وکړو، نو الله به دا مصیبت موږ نه ختم کړي. همیشه ورونو کوشش دا پکار دی چې د دین په کارونو کې سړی اوچتو خلکو ته وګوري او د دنیا په کارونو کې چې دی لاندې خلکو ته وګوري. که انسان سره دا حیرې سي چې زه یو پوه او استعداد ځان ته رانقل کړم، نو ورونو اوچتو خلکو ته وګوره. دنیا کې چې کوم لوی علما دي، مشایخ دي، محدثین دي، مفسرین دي، نو په هغې پسې اقتدا وکړه. نو چې اوچتو خلکو ته ګورې د علم په لحاظ سره، نو د هغې نه به ځان ته علم رانقل کړي، نو ته به هم یو بااستعداد او پوهه سړی جوړ شي. او په دنیا کې لاندې خلکو ته وګوره، د سړی چې غریب سړی چې د زړې زړې جامې اغوستلي او سار مزدوري کوي او ماښام به چوره یو حلال رزق راوړي، داسې خلکو ته وګوره، نو بیا به د دنیا سره ډېره مینه نه وي. خو د دې زمانې خلک چې دي ورونو نن سبا چې څونه په هره معاشره او په ټولنه کې کښېني، نو ډېر کم خلک به وي چې هغې دنیا طرف ته چې دی میلان نه وي. خو اکثرت او ډېر نفوس د دنیا دا دی چې هغه چاته نن سبا اهمیت ورکول کېږي چې هغې سره مالي، د هغې سره دولتي، هغه سړی چې دی کور کلي کې مطرح دی، کور کې هم خلک احترام کوي چې پیسې یې ډېرې ګټلې، کلي کې هم مطرح چې په خلکو سره د مساعده او مدد او کومک کوو، او په ملک او دنیا کې هم شهرت لري چې مال چې دی مصرفی، نو خلک وایي چې دا سړی ښه سړی دی. خو ورونو داسې نه ده. مهمه خبره دا ده چې معیار چې دی دین دی، چې یو سړی متقي و، یو سړی پرهیزګار او د الله نه یېرېده، داسې سړي ته اهمیت ورکونه پکار ده. نو دې د وجې نه ورونو کوشش دا پکار ده چې سړی د علم په جانب کې ځان کې ترقي راولي، ځان کې تطور راولي، او دنیا په لحاظ سره که وروسته پاتې شه پروا نشته. کوم رزق چې دی هغه رزق چې تا ته الله لیکلی دی هغه رزق به تا پسې راځي، د دنیا اسباب به استعمالوي او رزق چې دی هغه به تا پسې راځي. خپل رزق به دنیا کې پوره کوي، چې رزق دې پوره کړی نه دنیا له به نه ځي، ملک الموت نه روح نه وباسي تر څو پورې چې تا خپل رزق پوره کړی نه.